توحید आवाज ته لګي د سنت आवाज ته لګي منظم تاسو نه کی عائشو میں تم ناس دے اگر سقات کم گٹ پټکے والے دے اگر اور چې کم دے نو لړمی الواتم لبیک ہوئی اگر اور د مړی په نوم کا صابون چکه پاتې شي غم راکاږي کده مړی نه کمیس پر توک پاتې شي غم د مولانا نه سیوا کیږي هر گمراه ته غناس دے او د سوزکی ټیر داغه په سر پروت د غریب لوی غم پاغه ده هغه پس مونږ کیږي او پنځپيري پس نه کیږي چرته یو فتوا لګیدلې چې مثال اشاعت والو پس مونږ نه کیږي یو لوی غوبل په دې نت باندې جوړ ده لوی غوبل جوړ ده د فتوا لګونکو ته خو زه دا وایم چې د الله بندگانو یو فتوا چې لګي یو حکم چې لګي نو دا اصول الشاشی او د احناف کتابونو کې لیکلي دي چې د فتوی او د حکم مدار په علت باندې چې کله علت موجودي حکم موجود کیږي چې علت نه حکم نه فلسفه عالم وي حکم چې په مشتقله کې دا مبدا علت د پاره د حکم نو پس علت دا فتوی لګي او د اشاعت والو ورونو تم دا وامه چستاسو د دیوبندیانو نیم جنگ پدې د چتاسو وای مونږ دیوبندیان یو اغي وای مونږ دیوبندیان یو اشاعت والا ورونه وای مونږ احناف یو اغي وته نه مړ مونږ احناف یو دی وای مونږ نقشبندیان یو اغي وای نه مونږ یو زوم د ځنې خلکو ته خو پرېږده د چا چې اواز د توحید او سنت نه دی بس هغې نه ووړی خو د اشاعت رونو د توحید او سنت اواز کوونکو تاسو سره خوند دا کوي چې د قرآن او د حدیث بیان کوئ مه دیوبند پسې ځان سولوئ او مه حنفیت پسې مه نقشبندیت پسې پرېږدی دا خراب نسبتونه واقع د دې علماء دیوبند داسې عبارتونه به درته زه پیش کړم چې نه ته منلو ته تیار یې او نه د کراچۍ را فتوی لګونکي مولان منلو ته تیار دي داسې عبارتونه به درته پیش کړم دا انسانان دي دې پسې ځان مه کړوئ الله او الله رسول ته ځان ورسوئ په قرآن ننګو کا په احادیثو د محمد مصطفی ننګو کا کتوی چې زه علماء دیوبند پرېږدم زما به اکابر ختم شي په رب مې د قسم وي چا چې دیوبندیان پریښي دي چا چې احناف پریښي دي الله هغه ته اصحاب محمد غونده اکابر ورکړي دي شیخ صاحب زمونږ اکابر شته که نشته ټول سلف زمون اکابر دي پر رب مې د قسم ستا اکابر که پرېږدم زه هیڅ نه کېږم زما داسې اکابر دي که هغې ته د پتندي کې تروې راوستو ګمراه کېږي هغې ته وي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم نو د اشاعت رونه هغې ته زه په مینه وم قرآن او حدیث او د اهل الحدیثو عالمانو کلک سپورټ شروع کې او بالکل د اهل الحدیث خلاف مکوئ د توحید او سنت आवाज تاسو هم لګوئ د توحید او سنت आवाज اهل الحدیث هم لګي نو اغي کې ورننوزو په دیوبند وسره جنگ کو او د دین خلاف کو چې کله مدارویه شروع کړه دا د الله د طرفه په مونږ یو امتحان دی چې هغه وي تاسو مونږ نه کیږي توحید आवाज ته لګي د سنت आवाज ته لګي منظم تاسو نه کیږي عائشو میں تم ناس دے اگر سقات کم گٹ پټکے والے دے اگر اور چې کم دنو لړمی الواتم لبیک ہوئی اگر اور د مړی په نوم کا صابون چکه پاتې شي غم راکاږي کده مړی نه کمیس پر توک پاتې شي غم د مولانا نه سیوا کیږي هر گمراه ته غناس ده او د سوزکی ټیر داغه په سر پروت د غریب لوی غم پاغه ده هغه پس مونږ کیږي او پنځپيري پس نه کیږي اول خو هغه تم جړه پکار دا بل ز خپل رونو تم داوم کمزه چې اهل الحدیث دي کلک ودرېږي د توحید او سنت आवाज اوچت کې پرېګ د حنفیت دیوبندیت وی اهل حدیث نه مني نو زموږ روغ نه کیږي حنفیت او دیوبندیت حکم نه الله کړی دی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی الله او د الله رسول د قران او د حدیث حکم کړی دی اطیع الله و اطیع الرسول راشه پدې یو شی د هر مشرک او هر بدعتي خلاف आवाज اوچت کا یا خو بدا اهل الشرک اهل البدعت اللہ دا قرآن و حدیث خادمان کی یا با اہل التوحید تا اللہ دمر طاقتور کی چدا سے خراب پتوے با بیا سوکنے لگی یہ سب خبر میں سکتا عرض دا دے انہوں عوام تاسو تمام قرآن و حدیث دکے دیکھے نور دے دیکھے رلانا دیکھے مزدہ